ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو کتئ شئ زما شاته یو غونډه راټوله ده په وزیر باغ چوکۍ کې چې کومه تلف واقعه راپېښ شوې وه او ابابیل سکواډ والا اهل علاقې قاري صاحب سره بدتمیزي کړې وه د هغې په بابت کې د دوی چې کوم مشران دي هغه راټول شو په تاڼه باندې سره احتجاج وکړو په هغې کې ډي اس پي صاحب بذات خود د یو حسن کارکردګۍ نه کار واخیسته او ډېر ښه طریقې سره هغوی له هغوی ځای ته راغې هغوی سره یې د هغې خبرې کې کېناسته او ولې ډاډګیرنه ورکړه چې انشاءالله چا دا حرکت کړی دی هغوی ته به سزا ملاویږي راځئ دوی سره خبرې کوو جی چیرمین صاحب نن چې کومه ناخوشګوار واقعه د وزیر باغ چوکۍ کې ابابیل سکواډ والا اهل علاقې قاري صاحب سره راغله هغې حوالې سره څه ویل غواړئ او بذات خود ډي اس پي صاحب ستاسو ځای ته تشریف راوړو تاسو له یقین دهاني درکړه چې هغوی ته به سزا ملاویږي څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم زه خو پیله د ډي اس پي صاحب شیر افضل صاحب ډېر شکریه ادا کوم چې هغې جو په خپله رال او د معامله کې پوره انټرسټ مو او تاسو ګورئ مسلسل 2-3 غنټو نه موږ سره به دې کې لګی دی او یقینا هغه ته هم د دې خبرې احساس و چې زموږ د ډپارټمنټ کم ملګري او خاص کر ابابیل سکواډ والا هغوی انتهایي زیاتی کړی و که نه او د هغې حوالې سره د خلکو رد عمل هم رالی نو زه د ډي اس پي صاحب شکریه ادا کوم او زه د خپل د علاقې خلکو شکریه ادا کوم بالخصوص د خپل د جماعت د جبل اسلام ته ملګرو چې هغوی راله او کس سره وردېدل او یو عوامي قوت اظهار یې وکړو په هغې عوامي قوت په ذریعه باندې ډي اس پي صاحب په هغې باندې مکمل یو ایکشن واخیستو هغوی موږ له دا یقین دهاني راکړه چې انشاءالله یو ورځ دیمه کې به د دوی خلاف یو پراپر ایکشن واخیستل شي د دوی خلاف به قانوني کاروایی وشي الحمدلله مونږ خو سیاسي کارکنان یو او یو معاشرې سره تعلق دی پښتو معاشره ده چې څوک زموږ ځای ته راشي نو مونږ مړي چا ولې نه کړي عذر په معذرت باندې بخو او الحمدلله چې ډي اس پي صاحب څنګه موږ ته عزت راکړو الله دې د هغې عزت وکړي څنګه چې موږ ته باور راکړی دی نو انشاءالله ولې امید ساتو چې دغه ډپارټمنټ به زموږ مطالبات به پوره کوي او انشاءالله آینده به داسې حادثه به نه راځي جی یقینا چې نن کومه ناخوشګوار واقعه په وزیر باغ چوکۍ کې راغلې وه د هغې بابت کې ډي اس پي صاحب په خپله دلته کې تشریف راوړو دوی سره یې د هغه روغې صلح خبره هم وکړه او د دې مشرانو له یقین دهاني ورکړه چې هغوی چې کم چا بدتمیزیانې کړي دي هغوی ته به سزا ملاویږي کیمرامین طفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پېښور